السلام علیکم ورحمت الله. دا محرم میاشت روانه ده او په دې تاریخ چې دا شیعه حضرات دا په لارو چې بازارونو چې جای په جای باندې سبیل لګوي او په دې سبیل چې دوی د شربت او د اوبو تقسیم کوي او دغه سبیل بازارونو چې او غټو غټو شهرونو چې دوی تقریبا دغه 9 او 10 محرم ته خصوصي تور باندې لګوي او نن د محرم تقریبا 6 تاریخ ده او د 2-3 ورځې بعد دوی دغه طریقې کار شروع کوي چې لارو چې شربت تقسیموي اوبه تقسیموي. نو د دینه موږ عام مسلمانانو ته له دغو شربتونو چښل د شیعه او دغه دعوت قبلول او دوی دغه سبیل اخیستل دا موږ مسلمانانو پر جایز دي کنه. نو شرعي مسله دا ده چې شیعه دغه سبیل هغه اخیستل دا دوی شربت شل دا موږ مسلمانانو پر ټیک نه دي، دا جائز نه دي، دا صحیح نه دي. عام مسلمان ته پکار ده چې د دوی د سبیل لا د دوی د شربت او اوبونه اجتناب وکي، جان بچ کی. وجه دا ده چې چونکې دوی دا د شربت تقسیم او د اوبو تقسیم دا د غلط عقایدو دوی چې کوم عقاید دي غلط او خراب د هغو عقایدو په بنیاد سره او غلط نیت سره د دې شي تقسیم دوی کوي. نو یو غلطی عقیده باندې یو انسان چې کار کوي ته به د په دې غلط کار چې سپورټ نه کوي، د دې غلط کار چې به د سره تعاون نه کوي، د دې غلط کار چې به د حوصله افزایی نه کوي، دا به په دې غلط کار چې روکاو کوي. نو موږ عام مسلمانانو ته پکار ده چې د شیعو دغه ورځ چې دا کوم سبیل تقسیم وي دا دوی استعمال نکی، دا دوی اصول نکی او دین دی خپل جان بچ کولو کوشش کوي او دی چې دی شرکت کول نه هم اجتناب کوي، پرهیز دی کوي. بعضی چې خودی تر حد هم وي چې دا سبیل دوی تقسیموي هغې نه مخ چې دوی یو اس تیار کړی وي او هغه اس علامتي طور باندې دوی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ اس شماري او بیا د سبیل تقسیمولو نه مخ چې اول دوی دغه سبیل هغه اس ته ورچي به هغه نه بعد بیا عام مسلمانانو چې تقسیموي. لہذا د دوی چې کوم طریقې کار ده د شریعت موافق نه ده، د شریعت په اصولو باندې برابر نه ده. نو موږ مسلمانانو ته د دوی د سبیل نه دوی شربت او د دوی اوبو نه اجتناب پکار ده، دا دې نه چې خلک او د دې استعمال دې نه کوي.